अब ته بیا زه چلو کوم ځه دا ګوره دا دې چل او بس چپ راخه سنقول السفهاء 142 سورة البقرة آية نمبر 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى آخر الآية. رونو الله تعالی د دین مخکې د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړه چې ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په حکم باندې کعبه جوړ کړه. وس الله تعالی په دې آیات کې فرمایي چې د ټول خلقو مرکز او د راغونډېدو ځای چې دی نو همدغه کعبه شریفه وي، ځکه ټول مسلمانان چې دین هغه به د کعبې شریفې ته لمونځ کوي، قبله به یې دغه کوي. نو د ټولو مسلمانانو د اجتماعیت او د راغونډېدو ځای چې دی هغه کعبه شریفه ده. ورونو بعضې شیزونه داسې دي چې هغه په دین اسلام کې اجتماعي دي او په اسلام کې الله تعالی د اجتماعیت او د یو ځایوالي د خوښۍ. نو الله تعالی په موږ باندې مثلا حج فرض کړی دی. د حج نوم د الله تعالی مقصد دا دی چې د مسلمانان په یو میدان کې د مختلف ځایونو نه راجمع شي، مختلف خلک یو په یو میدان عرفات کې پراته یو لباس راغوستی، اجتماعیت پکې راشي. دغه شان الله تعالی لمونځ فرض کړی دی. نو په لمونځ کې یو غرض دا دی چې مسلمانان په جومات کې راجمع شي، مختلف خلک په جمع کې د یو بل سره میلاو شي، اجتماعیت راشي. او دغه شان ته کې الله تعالی د ټولو نه زیات د اجتماعیت چې کوم شیز مقرر کړی دی نو هغه قبله ده چې ټول مسلمانان په یوې قبلې باندې راجمع دي. په دې وجه نه عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت ده چې نبی رسول الله فرمایي چې د یهودیان ستاسو سره په دریو خبرو کې ډېر حسد ساتي. په دریو خبرو کې یهود تاسو ته ډېر پستېږي. یو په هغې کې د جمعې ورځ ده. د هغې وجه دا ده چې ما تاسو ته ویلي چې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته ووایي چې ته د خپل قوم ته ووایه چې د ځان لپاره د عبادت یو ورځ مقرر کړي. نو دوی ځان لپاره د خیالي ورځ مقرر کړه. عیسایانو ځان لپاره د اتوار ورځ مقرر کړه او یهودو د خیالي ورځ مقرر کړه. مسلمانانو ته نبی علیه السلام ته الله تعالی وایي چې ځان د عبادت ورځ منتخب کړي. نو نبی علیه السلام الله تعالی ته وفرمایل چې یا الله تعالی را منتخب کړه. نو الله تعالی وایي چې د جمعې ورځ تاسو لپاره منتخب شوه. بیا ورته الله تعالی وایي چې لکه دا زما خوښه وه چې یهودیان له مې ورکړی وو خو هغوی منتخب نه کړه، خطا شو پکې. عیسایان پکې خطا شو. او د نبی علیه السلام د امت فضل او فضیلت دا دی چې د الله کومه ورځ خوښه وه نو هغوی ځان نه دغه خوښه وکړه چې د جمعې ورځ ده. نو دا یهود تاسو سره د جمعې د ورځ باندې حسد ساتي ځکه چې الله تاسو له دا غوره ورځ درکړې ده، اگر که مسلمانان پې خبر نه وي. دویم د امام نه وروسته چې مقتدیان کله آمین وایي نو په دې باندې د یهود ستاسو سره ډېر زیات بغض او حسد ساتي، ځکه چې کوم مسلمانان د آمین د امام پسې وروسته وایي نو په رښتیا هم آمین وایي نو الله تعالی د دې ټولو خلکو مغفرت کوي. نو ځکه د یهود ستاسو سره حسد ساتي. او دریم دا قبله ده چې کله مسلمانان د قبلې طرف ته په یو ځای باندې لمونځ کوي او د قبلې ته د مسلمانان مخ کوي نو دا یهود ستاسو ډېر زیات بغض ساتي.
او اصل کې دا قبله چې کوم و نو اوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی حکم کړی چې تا کعبه شریفه ته موس کوا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کعبه شریفه ته مخ کوو نو د رکن یمانی او د حجر اسود په مینس کې بودرېدو نو ام به کعبه شریفه ته راتلو او ام به بیت المقدس ته مخامخ راتلو نو يهودو سره اعتراض نکو خو چې کله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی نو د دین مخکې الله تعالی فرمایلی چې اوس پتا واپس چې کله د کعبه شریفه ته موس کې نو دا يهود بوس اعتراض کوي او خو په خلک چیرې زمونږ د قبله نه وړې بیت المقدس ته موس کوو واپس اوس کعبه شریفه ته موس کوي اعتراض وکړي او دینه مخکې دا خبرې زده کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه معظمه کې کعبه شریفه ته موس کوو خو بیا الله تعالی ته حکم وکړو چې وسط بیت المقدس سره تموس کوه نو علماء وایي چې ولس میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې هم د کعبه شریفه ته د بیت المقدس تموس کړو ولس میاشتې وته تموس وکړو داخله بعد الله تعالی ته حکم وکړو نبی علیہ السلام به بار الاسمان ته قتل چې الله به ما ته کله حکم کوي چې واپس کعبه شریفه تموس کوو ولس میاشتې بیت المقدس تموس وشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې موس کوو چې بده کې الله تعالی حکم راولې چې وسته چې دنو واپس کعبه شریفه ته موس وکړه نو دغه جمعات ته اوس قبلتین ویل کېږي د مسجد نبوي نه لږ کې په فاصله باندې ده او هغه کې دوه محراب دي یو دې طرف ته دی یو دې طرف ته دی نو ځکه مسلمانانو موس کوو د ماسپخین موس او نبی علیہ السلام په دې موس کې استراو ګرځېدو او واپس بیت الله شریف ته مخ کړه نو ټول مسلمانانو سره راو ګرځېدل نو پدې کې به وقوف خلکو اعتراضات شروع کړه نو پدې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه ده چې الله تعالی مخکې نبی علیہ السلام ته ویلو چې دا به وقوف خلک بوس پتا باندې اعتراض کوي نو اقا د نبی علیہ السلام معجزه ښکارا شو چې خلکو اعتراض کوي دا به وقوف خلک سوکو نو یو خو يهودو دا خبره کوله چې ګوره اوله زمون قبله ته موس کوو او وسه چې دغه بل قبله ته موس کوو شروع کو نو اعتراض وکړو مشرکانو اعتراض کوو مشرکانو وی چې ګوره زمون کعبه ته موس کوو نو بیت المقدس ته ولې موس شروع کو نو غوی اعتراض کوو او منافقان هم اعتراض کوو منافقان وی کله یو قبله ته مخ کوي او کله بل ته مخ کوي نو الله تعالی وی سيقول السفهاء من الناس زرد چې دا خلق بووي د بیوقوفونه چې کوم خلق دی بووي چې ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها سوال ولدي دا قبله نه چې دی پاغه باندې نو الله تعالی د مخکنه د نبی اسلام زین سازي کړی و چې کدا خلق اعتراض کوي نو زرد ته جواب حاضر دی وتوه چې کل لله المشرق والمغرب مشرق هم الله دی او مغرب هم الله دی نو چې الله تعالی ما ته چې مشرق ته مخ کا جو مشرق ته مخ کو کله تعالی ما ته چې مغرب ته مخ کو مغرب ته مخ کو نو پدې کې د خبرې څه او بل دا چې الله تعالی د مخ کې نبی عليه السلام ته ویلو نو نبی عليه السلام ته تکلیف لکم ځکه الله تعالی د مخ کې ځین سازي کړو چې داخله په باندې اعتراض کوي نو خپکیږي ما چې اعتراض د باندې کوو نو تو وای چې کل لله المشرق والمغرب مشرق هم د الله تعالی دی او مغرب هم د الله تعالی دی خو عقلا د انسان عقل دا وایي چې الله تعالی دا قبله ولې بدل کړه چې اوله الله تعالی دې یو قبله ته منځ کوي او بیا الله تعالی دې بلې ته کوي دا ولې الله بدل کړه نیو علماء دا غي وجه ده چې الله په خپل جواب کوي چې کل لله المشرق والمغرب مشرق هم زما دی او مغرب هم زما دی نو د سره په اعتراض کوي ما زما حکم منه چې زکم تر په مغه ته مخ کوي یو دیم دا ده چې په دې کې د الله تعالی امتحان چې کوم خلق مخلص مؤمنان نو غوی يرو زمون د الله په حکم یقین دي چې پیغمبر وایي چې دې سم مخ کوي دې سم مخ کوي چې وایي چې دې سم مخ کوي دې سم مخ کوي امتحان مقصد نو ځکه الله تعالی اول نبی له سلام ته وی کعبه ته موس کوا بیا وته بیت المقدس ته موس کوا چې ول سنش ته ته موس وکړو نبی له سلام الله تعالی وسو د خپل کعبه ته واپس راو ګرځيږي نو امتحان مقصود نو پدې کې زمونږ به امتحان دی اکثر مسلمانان دا خبره کوي یره الله تعالی دا قرباني ولی فرض کړی دی یره الله تعالی خو د زکات ته حاجت نشته نو الله مون ته ولي چې زکات ورکړي یره الله تعالی چې دنو
زموږ عبادت ته ضرورت نشته د حج په موږ باندې ولې فرض کړی نو اگر که د هر شي عقلي جواب هم شته هم مسلمانان د ټول نه غټه خبره ده چې الله تعالی وایي د ټول نه غټه خبره ده چې پیغمبر مونږ ته دا وایي چې داسې وکړئ بس د خشانتي به کوو اما خروزو کې یو سړی مانه تاسو کو یاره مونږ په یو ځای کې موږ کوو و هغه د سیده حدیث ملګرو جماعت نو یو وی چې د دې دوستانو په منځ کې مو درېږي دلته کې موږ چې نو هغه ناجایز دی موږ مکوي و چې دا څه وجه ده و یو وی بیا چې په دې باندې حدیث دی نو مو ته مې ګوره په دې کې حدیث ته خدا غا حدیث مطلب سره مې ټول اوله وجه دا ده چې تابعین او علما دا وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې چې کوم دوستنی وي نو اقزه د پیزارو د پر مقرر شوی نو ال د خلکو پیزاري خودل نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د دوستانو په منځ کې مو درې ګیره پیزارو زیاده مخ کو درېږي نو مېدا د دې جمعات سره خاص نه دي چې لکه دې جمعات کې به واستوي چې د دوستانو په منځ کې مو درېږي کنه دا خدام دوستنی دي دام دي هغه دوستنی دي یو جمعات په کوم ځای په کوټه او یا مسکون نو مېدا حدیث مطلب دا نه دی بل علماء چې د قضیه چې کومو په دې کې به جنات ودرې د پیریان به ودرې نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایي په دې ځای کې منځ مکوي دا د پیریانو د ودرېدو ځای دی نو په دې ځای کې تاسو منځ مکوي نو ګوره که زمون عقل یو خبر مني او کني مني او چې پیغمبر یو خبر وکړه قران یو خبر وکړه بس هغه باندې زمون عقیده پکار ده بیا په خپل عقلي وجوهات نه لټي چې الله دا کار ولي کړی دی دا کار ولي کړی بس الله کوي بس کوي پیغمبر وای دا کار کوي بس کوي نو بل وجه پکې امتحان دی او بل وجه پکې دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې دی نو دغه قبله خو خوا دغه قبله د نبی صلی الله خو خوا په مخه به اسمان ته تکتل والله تعالی ته چې ستاسو قبله خو خوا ده زدق طرف ته چې نو هغه موږ کوا نو د پیغمبر علیه السلام خو خوا نو ځکه الله تعالی دا قبله هغه بدل کړه بل وجه دا ده چې د يهود او نصارا چې کوم دي نو دوی پتا سو باندې اعتراض پاتې نشي ځکه يهودو به دا خبره کوله چې د کعبه ته موږ کې نو که زمونږ د قبله تابعداري دی وکړو موږ به ایمان راوړو والله تعالی ته ولس میاشتې دغه ته موږ وکړه يهود او نصارا اوس اعتراض نشي کولای ځکه چې نبی له سلام وته ما خصاصو کعبه ته موږ کړی نو ځکه الله تعالی فرمایي چې قل لله المشرق والمغرب او ته چې مشرق هم الله دی مغرب هم الله دی يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدایت کوي چاته چې وغواړي هغه نه غلاري تا امام رازی رحمه الله فرمایي چې په دې کائناتو کې د هر چا خپل قبله ده لکه ګوره امام رازی رحمه الله فرمایي العرش قبلة الحمل یو فرشتي هغه دي چې هغه د عرش اوچت کړي دي په خپل وګو باندې نو دغه فرشتو قبله چې دا هغه عرش دی هغه چې عبادت کوي نو د عرش ته ګوري عبادت د الله تعالی کوي هغه قبله دقه ده والکرسی قبلة البرره او په فرشتو کې بل قسم دی هغه ته ویل کېږي برره نو دا غوي قبله چې دنو کرسی ده کرسی هغه طرف ته مسکی او بل والبيت المعمور قبلة السفره او بیت المعمور چې کوم دی نو په فرشتو کې بل قسم دی هغه ته ویل کېږي سفره نو دا غوي قبله بیت المعمور دی او بیت المعمور هغه ځای دی چې د قبله بالکل د کعبه په سید باندې په اسمان کې یو ځای دی هغه ته ویل کېږي بیت المعمور نو سفره چې کومه فرشتي د ابي دغه طرف ته مسکی او بل والکعبه قبلة المؤمنین او دا کعبه چې کومه ده نو دا د مؤمنانو قبله ده مؤمنان کعبه طرف ته مسکی والحق قبلة المتخيرين من المؤمنين او چې کوم مؤمنان دسل چې هغه په شک کې دي نو چې کوم طرف ته مخ کو دا وی قبله هغه طرف ته ده څه مطلب انسان په سفر باندې تللی دی او دته پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او څوک شته نه چې تاسو ته وکی بس دا قبله ده چې کوم طرف ته موږ وکړو دغه قبله ده نو د هر چا خپل قبله ده او بیا امام رازی رحمه الله فرمایي چې وثبت ان العرش مخلوق من النور عرش چې الله تعالی جوړ کړی دی د نور نه جوړ کړی دی والکرسی من الدر او کرسی الله تعالی دا ملغلب نه جوړ کړی دی چې هغه ته در ویل کیږي والبيت المعمور من الياقوت او بیت المعمور الله تعالی جوړ کړی دی د یاقوت نه
والکعبه من جبال 5 او دا کعبه شریفه چې کومه ده دا د 15 غرونو نه جوړه ده د 15 غرونو کانه پکې لګېدلې من تور سینا د تور سینا کانه پکې لګېدلې و تور زیتان دا غي کانه پکې لګېدلې والجودي دا حضرت نوح علیہ السلام کشته چې ولاړه دا اقی غر کانه هم په دې کعبه په دې بنیادونو کشته ولبنان ایو غر دې غته ویل کېږي جبل اللبنان نو دا هغه ځګي دا کانیم د دې کعبه شریفه په عمارت کشته چې کله پرشتو جوړاو نو لاندې د دې په بنیادونو کې د لبنان د غر کانه مشته وحرا او د غار حرا کانه پکې مشته امام رازی مولا وی چې الله تعالی دا کعبه شریفه د دې بنیادونو د دې غرونو نه ولې جوړ کړی دي لکه د غرونو نه ولې دا کانه را منتخب کړی دي وای په دې کې دې ته اشاره ده چې اے مسلمان کسبا ګناهونه د غرونو په شان تکي کنه مړ چې دومره ګناهونه دي کنه لکه د جودي غر ته ګوره مړ چې دومره ګناهونه دي لکه د حرا غر ته ګوره او چې کله حج دراشي او د الله تعالی احکامات ادا کړي او چې د بندګانو حقونه د باندې نه نو الله تعالی ته ګناهونه د سماپ کوي لکه کدا غرمي کدا غرم ګناهونه دي مې الله معاف کوي نو دین را معلومیږي چې د کعبه شریفه د 15 غرونو نه الله تعالی جوړ کړی ده نو دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې ګورا ابراهیم علیه السلام کو کعبه جوړ کړه وس مرکز د مسلمانانو چې دی امدغه کعبه د چټول مسلمانان به دغه طرف ته موس کوي او نور خبرې ان شاء الله د قبله او د کعبه متعلق ان شاء الله نور آیاتونه کې کیږي سيقول السفهاء زرد چوب وای دا به وقوف خلق من الناس د خلقنا ما ولاهم سشوار ول دویلرا عن قبلتهم التي تدوي دا قبلنا كانوا عليها چودي په هغه باندې قل وتوایا پیغمبر علیہ السلام لله المشرق خاص الله تعالی لپاره مشرق دے والمغرب او مغرب دے يهدي من يشاء هدایت کوي چاته چوغاری الى صراط مستقیم نے غلار برابر تا مٹائی تقسیم انشاءاللہ